فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عجتمندو مشرانو کشرانو، جمعی مبارک اورز دا او بیا رمضان مبارک میاشتا سوک چی پکارونو کے مصروف ازان فارغ کے مسجد طرف ترا روان شي. زما عجتمندو رمضان مبارک میاش دا ډیر د برکاتو او د فضائل والا میاشتا. په دنیا کې د هر سیز د پاره یو سیزن وي، د تجارو د پاره خپل سیزن وي، هغه کې تجارت کوي. د درزیانو د پاره خپل سیزن وي، هغه کې کپڑے ګنډي. دغه شان د هر سیز د پاره ځان له خپل سیزن دی. اوس د درزی خپل سیزن دی، ورکی اختر نو اقصد یو درزی لورشي او ورته چې دا ترکی کار ادا وکړو نو هغه ته غاړه نیږدي، ولی د هغه سیزن دی. دغه شان د نیکو اعمالو ګټلو د پاره خپل یو ځان له سیزن دی چې هغه رمضان مبارک میاشت دا د نیکو اعمالو سیزن دی. زمونږ پښتانه ورته د لوټ مار میاشت وایي، د لوټ مار میاشت. انسان چې نیک اعمال کوي عام ورځو باندې د هغې یو شان اجر وي، او چې بیا په رمضان مبارک کې هغه نیک اعمال کوي نو بیا ورته په څو چنده باندې الله پاک اجر ورکوي. هغه بیا د انسان د اخلاص او د زړه باندې موقوف ته چې څومره نیک عمل اخلاص سره کوي هغه ته به اجر زیات ملاویږي. نو دا رمضان المبارک میاشت دا د نیکو اعمالو د میاشت ده، د عباداتو میاشت ده. دا دومره مبارک میاشت ده، نبی د الله فرمای اوله رحمتون، لومبه لس ورځې دا د رحمت دی. رحمت پکې الله پاک د باران پشان راوړي. و اوسطه مغفرتون، او پدې دویمه عشره کې پدې دویم لسو ورځو کې پدې کې الله پاک خپل بندگانو ته مغفرت او بخنه او بخشش کوي. و آخره عتق من النار، او اخری عشره اخری لس ورځې پدې کې الله پاک د جهنم نه خلق روباس او جنت ته بوزي. دا د جهنم نه د آزادې ورځې دي. بیا روایاتو کې راځي یاره په دې لومبۍ لس ورځو کې کومه دعا ویل بهتر دي، په دې دویمه عشره کې کومه او په دې درېیمه عشره کې کومه دعا ویل بهتر دي. نو دام روایاتو کې راغلي دي په لومبۍ لس ورځو کې انسان ته پکار دي چې دا دعا ډېره وایي: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الله بخنه راتو
رحمو کې ته ډېر رحم کوونکی ځکه رحم دا لس ورځې په دې کې الله پاک خپلو بندګانو باندې رحمتونه را نازلوي او په دویمه عشره کې استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله په دویم لس ورځو کې دا ذکر ډېر بهتر دی ولې کې استغفار سره د انسان بخښنه کېږي مغفرت کېږي او دا دویمه عشره دا د مغفرت ده او آخری عشره کې آخری لس ورځو کې اللهم اجرني دا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا دا دعاوی بهتر دی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا پدې کې الله پاک خلق ته عفو کوي درگذر کوي معافي کوي نو رمضان مبارک دا د عبادتو میاشت ده پدې کې عبادت انسان ته ډېر ډېر پکار دي د رمضان مبارک میاشت دیتا سید الاشهر ویلی شي یو عزتمندو د میاشتو سردار د میاشتو سردار دولس میاشتې دي په کال کې د دې دولسو میاشتو سرداره په دې کې کومه میاشت ده هغه د رمضان میاشت ده د میاشتو سرداره وایي د میاشتو مشره او یو وي د هفتو سردار د ورځو نو ورځو کې د جمعې ورځ دا د سردار د سید الایام ورته ویل شي د ورځو سردار نو نن الله پاک دواړه یو ځای کله چې د رجب میاشت راغله حدیث مبارک کې راځي صحابه کرام به دعا کولا اللهم بارک لنا پیغمبر علیہ السلام بم دعا کولا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان الله رجب او شعبان میاشت کې مونږ ته برکت واچي وبلغنا رمضان او د رمضان میاشت مونږ ژوندۍ ورسې چې مونږ پکې د ستا عبادت وکړو دا نه چې مونږ پکې دنیا وګټو نه مونږ پکې آخرت وګټو مونږ پکې آخرت او مونږ څه وایو مونږ وایو صحابه وی رمضان میاشت راغله مونږ پکې عبادت کوو او مونږ څه وایو رمضان میاشت راغله مونږ پکې دنیوي کارونه کوو اختر را روان پیسې به پکې ګټو په دې رمضان مبارک دا شهر المواسات دی ته ویل شي د همدردۍ میاشت د غمخوارۍ میاشت د خپل مسلمان غریب ورور سره به همدردي کې د خپل اهل و عیال سره د خپل بیبي سره به همدردي کې دا د همدردۍ میاشت ده په دې کې به زړه سوځي په خلکو باندې د پیغمبر دا حکم دی او موږ څه وایو رمضان میاشت راغله د خلکو نه به نن سرمن وباسم ولې اختر را روان دی پیسې به ځان نه ګټم خلکه په دې میاشت کې قدرمنو د سرمنو ویستلو په فکر کې چې د مسلمان ورور نه په کوم طریقه باندې د سرمنو وباسم او پیسې ترې وګټم هر څیز چې ګورې په هغې کې ملاوټ دی من غش فلیس منا نبی د الله فرمایي چا چې ملاوټ وکړو هغه زما نه دی زما د امت نه دی نو دا د رمضان میاشت د عباداتو میاشت ده او په دې کې موږ ګناهونه کوو حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان وکله چې رمضان مبارک میاشت راشي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي وغلقت ابواب جهنم د جهنم دروازې بند شي والسلسله الشیاطین او شیطانان په زنځیرونو باندې وتړل شي شیطانان وتړل شي اوس که یو کس اعتراض وکړي سوال وکړي چې په رمضان میاشت خو شیطانان تړلی شوي او خلک چې ګناهونه کوي د شیطان خنزیر د لاسې کوي نو بیا خلک په دې رمضان کې دا ملاوټې ولې کوي دا نور ګناهونه په رمضان کې ولې کوي څوک پکې لاډو کوي څوک پکې کریم بورډ کوي او څوک پکې یو شی کوي څوک پکې بل د ګناه کارونه کوي که څوک دا تپوس کوي چې شیطانان خو تړلی شوي دي بیا دا ګناهونه ولې په رمضان کې خلک کوي نو دې علماء کرامو ډېر جوابات کړي
امام غزالی رحمه الله ډېر ښایسته جواب کړی دی. وی دا ځکه بیا په رمضان کې ګناهونه کوي چې دا 11 میاشتې ګناهونه کړي وي په ګناهونو باندې ځان عادت کړي وي، نو په رمضان کې امت په نفوست د پر طبیعت کې پروت په رمضان کې دا دغه ګناه کوي. په کوجه کې دا 11 میاشتې خپل بدن په دې ګناه کې آماده کړي وي، په ګناه کې اخته کړي وي، عادت کړي وي، بیا په رمضان کې ځکه بیا ګناه کوي. نو په رمضان کې شیاطین تړلې شوي دي، دا الله پاک په زنځیرونو باندې تړلې دي. خو اوس هم چې دا خلک ملاوټې کوي په پیو وغیره کې یا په نورو څیزونو کې یا نور ګناهونه کوي، کریمبوډ تاشونه وغیره کوي، نو دا ځکه چې دا د 11 میاشتې دغه کارونه کړي وي، ګناهونه کړي وي، نو اوس یې ځکه په رمضان کې کوي. د رمضان قدر مو سره بیا ذکر دی. عزتمندو د رمضان مبارک قدر پکار دی، د دې ادب پکار دی. روزه ته عربی کې صوم وایي. صوم څه ته وایي؟ صوم په لغت کې امساک ته وایي، منع کېدلو ته وایي. نو موږ او تاسو خپل ځان د څه نه منع کوو؟ صرف د خوراک څښاک نه او د جما نه، بس دغه دوه څیزونه. د دې نه موږ خپل ځان منع کړی دی. نور خیر دی که د خلکو غیبت کوو، خیر دی که ډاکې کوو، خیر دی که د الله نور نافرماني کوو، خیر دی که د پیغمبر په سنتو باندې خپې راکاږو. د دغې نه موږ ځان نه دی منع کړی. د روژې اصل معنا دا ده چې ته به د خوراک څښاک د خپلې بیبي سره د جما نه او د هرې ګناه نه به ته ځان بچ کې. صحیح روژه دې ته وایي، د غیبت نه به ځان بچ کې. نن عزتمندو که هغه نارینه دي او که زنانه دي، زنانه اکثر په دې کې مبتلا دي چې دوه یو ځای شي خامخا به د چا غیبت کوي، الا ماشاء الله. چې ته بعضې به هغې به د غیبت نه ځان ساتي. اکثر زنانه اوس پکې نارینه مردل نه شي. نارینه چې دوه یو ځای شي نو د چا نه چا غیبت خو به کوي. که نور څوک ني، لیډر خو چېرته تللی نه دی، د هغه غیبت به کوي. نو عزتمندو په دې رمضان کې د هر څیز نه د هرې ګناه نه به ځان ساتي. الله به تا ته د روژې پوره اجر میلاویږي. روژه دومره مبارک عبادت دی چې هر یو نیک اعمال انسان کې په هغه کې ریا راځي. خو روژه یو خالص داسې عبادت دی چې انسان کې ریا او تکبر او غرور نه راځي. ولې د انسان روژه ده، دې چاردام کوي پټې اوبه څښلی شي، چاته پته نه لګي. پټ ځای کې کېناستی شي اوبه څښي، چاته پته نه لګي، خو بیا هم نه څښي. ولې؟ روژه د الله د رضا لپاره نیولې ده. انسان کې غرور نه راځي په روژه کې. روژې سره د انسان نفسیات، خواهشات دا الله پاک مغلوبه کوي. زموږ علما فرمایي یو انسان دی او هغه بالغ دی او د ده نه ګناهونه صادرېږي، زړې ګناهونو ته کېږي، خو وس یې نشي چې واده وکړي، نیکه وکړي، د دې وس یې نشته. نو علما وایي روژې دې ونیسي، الله پاک دې د ګناه نه ساتي. د روژې په وجه باندې الله پاک خلق د ګناهونو نه بچ کوي. رمضان کې وګورو، رمضان مبارکه میاشت ده، دا پوډریان چرسیان هم پکې د الله عبادت کوي. ولې؟ د رمضان میاشت د عباداتو میاشت. هر انسان دا کوشش کوي چې زه پکې د ګناه نه ځان وساتم. رمضان مبارکه میاشت ده، د آدابو د آدابو لحاظ ساتل پکار دي. د رمضان روایتو کې راځي د رمضان د آدابو خیال وساتئ. د روژې د میاشتې د آدابو خیال وساتئ. د دې آداب څه دي؟ د روژې آداب دا دي، دا نه چې ته روژه دې نیولې ده او التحیات شکل باندې ټوله ورځ ناست دی، دا آداب نه دي. بلکې دې آداب دا دي چې ته پکې د هرې ګناه نه ځان ساتي. د خلکو غیبت به نه کې، ملاوټ به نه کې، په چا باندې به ظلم و ستم نه کې، چاته به هسې بیسه غصې نه کې. دا د رمضان آداب دي. کم انسان چې د آدابو د رمضان د آدابو خیال ساتلی دی، الله پاک هغه له پوره اجر ورکړي.
علماء یو ډېره عجیبه واقعه را نقل کړې ده، مختصر یې ذکر کوم. یو مجوسیان کافران دي، کافر دي، روژې نه نیسي. یو مجوسي او د رمضان میاشت د مسلمانانو او د هغه زوی هغه په د روژې په میاشت کې د ورځې خوراک کو. دا پلار دا مجوسي د خپل زوی ته ډېر غوسه شو، ډېر یې ورټو. تا ته پته نه ده د مسلمانانو د روژې میاشت ده، د مسلمانانو د عبادت میاشت ده، د مسلمانانو د رمضان میاشت ده، تا ته پته نشته دې کې ته ولې خوراک کې؟ کافر دی او د مسلمانانو د روژې د میاشتې خیال یې وساته، ادب یې وساته، خپل بچی یې ورټو، حالان کې روژې نه نیسي ادمي. او بیا د مسلمانانو د میاشتې قدر یې وکړ. یو هفته پس هغه مجوسي وفات شو. د هغه علاقې یو لوی عالم هغه خوب کې ولیده، دې په جنت کې ګرځي، هغه مجوسي په جنت کې ګرځي. دې ته تپوس وکړو انت مجوسي؟ ته هغه مجوسي نه؟ قال بلا. ولې نو زه هغه مجوسي وکړ؟ ته بیا جنت ته څنګه راغلې؟ مجوسیان خو کافران دي، کافران دپاره جهنم ځای دی، ته جنت کې څنګه ګرځې؟ په خوب کې دې تپوس کوي. مجوسي ورته وایي زه چې کله وفات کېدم د هغې نه مخکې الله پاک زمانه یو عمل واغست، د مسلمانانو د روژې میاشت وه او زما زوی خوراک کو پکې، او ما خپل زوی ورټو، بې عزته مې کو چې ته د مسلمانانو د روژې په میاشت کې ته د مسلمانانو وړاندې خوراک کې د دې قدر کوه. چې صرف دقه یو عمل مې کړی، ادب مې وساته او د آدابو خیال مې وساته. الله پاک د دې ادب د وجې ما ته اسلام قبول کو، بیا ما د مرګ راغی، زه په حالت د اسلام کې وفات شوی. د دې قدر یې وکړو. د رمضان د میاشتې قدر پکار دی، وروڼو عبادت پکې پکار دی. زمونږ او د ستاسو عزتمندو عبادت څه وي؟ بس صرف فرض مونځ او کله کله ذکر بس. کله به چې رمضان میاشت راغله روایتو کې راځي نبي د الله به خپله ملا وتړله، ملا مبارکه به یې وتړله، عبادت ته به یې ځان وقف کړو. دا نه چې څادر به یې راواغېستو د ملا نه به یې څه وکړو، دا مطلب نه دی. مطلب دا دی چې عبادت ته به یې ځان مکمل وقف کړو، صرف د الله عبادت کوي. نو عزتمنو دا د عباداتو میاشت ده، په دې کې عبادت وکړو. حدیث مبارک کې راځي، موږ او تاسو بار بار دا اورېدلی دی، خو صرف خپل اهمه خبره پکې درته کوم. نبي د الله چې هغه منبر باندې تشریف وړه، منبر باندې خطا او درې ځلې آمین ویلې. بیا صحابه تپوس کوي د الله رسوله عجیبه کار څه چا څه ویلي نه دي، آمین هم درې پیرې وویلې. نو په هغې کې یو خبره دا وه، پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل وی جبریل امین راغلی او خیرې وکړې، چې ربه هغه انسان دې هلاک شي چې رمضان میاشت پرې راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې الله پاک پکې د مغفرت نصیب کړي، وی هلاک شي دغه انسان. نبي د الله په آمین ویلي. دا خیرې به څنګه نه قبلېږي؟ د فرشتو سردار او د انبیو سردار خیرې دي، دا به الله پاک څنګه نه قبلوي؟ نو دونه عبادت پکې پکار چې په الله باندې خپل ځان وبخو. دا د بخښنې میاشت ده. د رمضان میاشتې علماء کرام یو ډېر ښایسته مثال ذکر کوي. وایي د رمضان د میاشتې د دې میاشتې مثال د دې ټولو میاشتو مثال د یعقوب علیه السلام د اولاد دی. د یعقوب علیه السلام څو زامنو؟ 12 زامنو. په کال کې څو میاشتې دي؟ 12 میاشتې. نو هغه زامنو کې یعقوب علیه السلام ته د ټولو نه حضرت یوسف علیه السلام ډېر محبوب و، ډېر ورته ګران و. او د یوسف علیه السلام په دعا باندې الله پاک د 11 سرونو مغفرت وکړو. د 11 سرونو مغفرت الله پاک د یوسف علیه السلام په دعا باندې وکړو. دغه شان د رمضان د میاشتې مثال هم دی. د رمضان د میاشتې د برکت نه به الله پاک د 11 میاشتو ګناهونه معاف کړي. 11 میاشتې انسان ګناهونه وکړي، الله پاک یو مبارکه میاشت راولي چې هغه الله پاک په موږ تاسو باندې راوسته. د رمضان مبارک میاشت په دې کې انسان عبادت وکړي، ټول ګناهونه ول الله پاک ختم کړي. د 11 میاشتو ګناهونه ول الله پاک ختم کړي. نو دا ډېره مبارکه میاشت ده، دا د عباداتو میاشت ده.
زمونږ او د ستاسو ډېر لوی عالم بانی دیوبند شیخ الهند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمه الله ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ډېر لوی عالم شیخ الهند باندې یادېږي. شیخ الهند رحمت الله علیه د دې په رمضان کې د شپې څه معمول څه طریقه به وه، دې په رمضان کې دا معمول دې ځان لپاره یو قاري صاحب منتخب کړی، ټوله شپه په تراوو کې به د هغه قاري نه قرآن اورېده، ټوله شپه به د هغه قاري نه قرآن اورېده په تراوو کې، چې کله به بیا تراویح ختمې کړي ورپسې به یې ډایرکټ فشمنې وکړو، بیا به د سهار لمونځ ته ځان تیارې به یې وکړو. نو کور والاو ته پته ولګېدله یو څو ورځې دغه شان تېرې شولې، نو کور والا چې حضرت صاحب ته وکتل ډېر کمزوري شو، ځکه د ورځې روژه د ورځې به عبادت کو او ټوله شپه به د الله عبادت کو، خوب به پکې نه کو، ټوله شپه به د الله په عبادت کې تېروله. نو یو څو ورځې تېر شوې ډېر کمزوری شو، زنانه ورته سوال او زاری وکړي چې حضرت ټوله شپه د الله عبادت کې مه مشغوله کېږي، لږ آرام هم کوي چې صحت هم ټیک وي. شیخ الهند رحمت الله علیه ورته څه وایي؟ وی هېڅ پته نه لګي را روان کال له به څوک ژوندي وي څوک به مړه وي، زه دا موقع نه ضایع کړو. خبره ونه منله، زنانو سوچ وکړو چې دی خو د بل چا عذر نه قبلوي، کېدای شي د هغه قاري صاحب عذر قبول کړي، د یو هلک په ذریعه باندې هغه قاري صاحب پسې جواب ورلېږو چې ته بېګانه شپه حضرت صاحب ته عذر پیش کړه، هسې ورته ووایه چې یاره زه ستړی یم حضرت صاحب، او بس تراویح به هسې لږ مختصر وکړو او لږ دا به لږ آرام وکړو. قاري صاحب هم خبره ومنله چې ټیک ته زه به حضرت صاحب ته بېګانه داسې ووایم. بېګانه شپه شوله، حضرت صاحب ته وویله چې زه خو نن ډېر ستړی یم او که خوښه مې تراویح به لږې وکړو، یو 2 سپارې به پکې ووایو. نو چې کله قاري صاحب په تراویحو کې 2 سپارې وویلې، نو بیا قاري صاحب ته حضرت صاحب فرمایي شیخ الهند رحمت الله علیه قاري صاحب ته وایي قاري صاحب ته لږ آرام وکړه، زما د کټ کې سم نه ته لږ آرام وکړه، ته ستړی. بیا قاري صاحب وایي چې زه کله کټ کې سم ناستم، وی حضرت صاحب اوس ضعیف هم دی، کمزور هم دی او په خپله راغی ما د خپې چاپې کولې. ماته چې حضرت داسې کې دا خو بېادبي ده، تاسو خو زما پیر او مرشد یې، دا خو بېادبي ده، تاسو ما له چاپې کوئ. وی حضرت صاحب ته وایي چې نه ته ډېر ستړی شوی، تا له زور کوم چاپې کوم. چې کله ما له چاپې وکړه وی بیا پاڅېده، د عبادت کې بیا مشغوله شو. وی زما مقصد دا چې زه حضرت صاحب هم لږ آرام وکړي. وی حضرت صاحب چې ما له چاپې وکړله وی بیا پاڅېده او په عبادت کې مشغوله شو. وی زه بیا واپس را پاڅېدم د کټ نه، ما ورته وویل چې حضرت زما خو مقصد صرف دا چې تاسو لږ آرام وکړئ، بدن هم ډېر کمزوری شوی دی، لږ آرام درته میلو شي نو صحت هم ټیک شي. خو چې تاسو زما د ملاستې نه بغیر هم تاسو اوس د الله عبادت کې شپه تېروئ، د پښمني پورې عبادت کې، نو بیا بهتره دا ده چې قرآن کریم په تراویحو کې ووایو. وی بیا واپس ودېدو او قرآن مې ورته شروع کړه د پښمني پورې. د هغې خلکو دا معمول و، ټوله شپه د الله عبادت په رمضان کې، او مونږ ټوله شپه خوب کوو. یا چې کوم دی نوجوانان هغه په دوکانونو کې ناست دي او کله بازارونو کې ګرځي، ټوله شپه په رمضان المبارک میاشت کې دا د نیکو اعمالو د ګټلو سیزن دی. رونو روژه خو داسې عبادت دی، حدیث قدسی دی، الله فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، وی روژه دا زما دپاره دی اجر به زه ورکړم. دا د همخوارۍ میاشت ده. زما عزتمندو ټولو ملګرو ته یو درخواست کوم، په دې روژه کې نه دی، روژه کې خفه کېږو به نه. اکثر خلک رمضان میاشت که د غمخوارۍ ده، نو بعضې خلکو پکې ځانه سم فرعون جوړ کړي وي، په نه څه خبره غوسه، ولې روژه مې ده. نبي د الله څه فرمایي، پیغمبر اسلام فرمایي وي د ستا چې کله روژه وي تا سره څوک جګړه کوي، څوک درته کنځل کوي، وي ته ورته ووایه چې یاره زما روژه ده، ته ورته ده ووایه. او مونږ څه کوو، ما ته یو کس کنځل وکړي په بازار کې، زه ورته 2 کومه، یو ډب څوک راکړي زه ورته 2 ډبه ورکومه، ولې زما روژه ده. پیغمبر دا تعلیم مونږ ته نه دی راکړی. رونو روژه کې به ډېر د صبر والا میاشت ده، شهر المواسات دی، د همدردۍ میاشت ده، دې کې به ډېر صبر او کار نه، صبر او تحمل نه به کار اخلو. رونو هسې بېڅه غوسې. بیا د اکثر نوجوانان چې وي، اکثر نوجوانان
دې کور کې ښځو باندې ډېر زیاتې غوسې کوي په رمضان کې. نو هلکه دا روژه دا خو صرف دستانه ده، د زنانو روژه نه وي. اکثر خلک داسې وي عزتمندو په روژه ماتي کې په کټوۍ کې مالګه لږه کم وي نو به دې هغه کاسه راواخلي دیوال لی راولي، یا چې کوم دی زنانه د سر نه ونیسي او شیبه پې وکړي، دا دې کې دا مالګه ولې کمه ده. نو عزتمندو دا روژه سره زمو د ستا خو نه ده، دا د زنانو هم ده. خیر دی که مالګه پکې کمه شوله، خیر دی که مساله پکې نشته، مرچکې پکې زیات دی، خیر د هغې هم روژه د هغې نه هم غلطي کېږي که نه. دا ډېر د صبر والا میاشت ورونو، دې کې به ډېر صبر نه کار اخلو، د غصو نه به کار نه اخلو، د همدردۍ نه به کار اخلو، غمخوارۍ نه به کار اخلو. نو د یو خبرې خیال ساتل دا ډېر زیات ضروري دي ورونو چې ګوره د غصو نه به کار نه اخلو، ډېر صبر به کوو په دې میاشت کې. دا د صبر والا میاشت ده. نبي د الله موږ ته فرمایي صبر کوئ په دې میاشت کې او د خپل مسلمان رو سره همدردي کوئ. حدیث مبارک کې راځي چا چې یو مسلمان رور له د حلال و خوراک خاک نه روژه ماتې ورکړو، الله پاک ورله 3 انعامات ورکړي. یو کجوره دې ولې نه ده ورلېږلې، یو کجوره دې ولې نه وي، الله پاک په 3 انعامات درکوي. یو به ته الله پاک ګناهونه معاف کړي، دویم به ته الله پاک مغفرت نصیب کړي، او دریم به دې الله پاک د جهنم نه به دې خلاص کړي، جهنم نه به دې الله پاک آزاد کړي. دا 3 انعامات په الله پاک درکوي چې چا یو مسلمان رور له یو روژه ماتې ورولېږه، د حلال خوراک خاک نه یو روژه ماتې دې ورله ورولېږي او اجر به ورته نور اجر میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي یو مسلمان رور له د روژه ماتې ورولېږه، غریب رور د روژه ماتې دې ورله ورولېږه، هغه روژه ماتې وکړو تا چې څومره اجر چې انسان ته الله پاک دغه روژهدار ته ورکوي، کم اجر چې الله پاک دغه روژهدار ته ورکوي، د هغه عمر اجر به الله پاک تا ته په دغه روژه ماتې ورلېږلو هم درکوي او د هغه په ثواب کې به الله پاک هېڅ کمی نه راوړي. کان له مثل اجره، هغه عمر اجر به الله پاک تا ته په دغه روژه ماتې درکړي چې تا د مسلمان رور له روژه ماتې ورلېږه. نو ستا ګاونډ کې غریب رور دی، کونډه ده او هغې ته روژه ماتې ورلېږه. نو عزتمنو د دې څو خبرو خیال ساتل دا ډېر ضروري دي. نیکو اعمالو والا میاشت په دې کې نیک اعمال وکړو. بعضې خلک عزتمندو دا نوجوانان هغې پکې اکثر دا کرمبوړې کوي، یا پکې اکثر خلک موږ نه تپوس کوي دا یا لډو کوي، دې کې ګناه شته که نشته. یا دا اکثر خلک کوي، ما په خپله لیدلي دي، په خپله مې اورېدلي هم دي، په دې باندې موږ په روژه کې دا کوي د ورځې په دې موږ روژه پاس کړو. روژه په قرآن پاس کا، قرآن الله پاک را لېږلی د روژې د پاس کولو دپاره، نوافل را لېږلي دي، نور عبادت ذکر اذکار دی، په هغې باندې روژه پاس کا. په دې لډو او په دې کرمبوړو وغیره باندې روژې مه پاس کوئ، دا ګناه کبیره ده، دا غټه ګناه ده. او چې په رمضان کې څنګه نیک اعمالو باندې الله پاک اجر او ثواب زیات درکوي، دغه شان چې ته ګناهونه کوې په هغې به تا ته سزا هم ډېره میلاویږي. ګوره په رمضان کې به تا ته سزا هم سخته میلاویږي، څنګه چې ته ثواب او اجر زیات میلاویږي، ګناهونه ته زیاته میلاویږي. نو انشاءالله په دې خبرو باندې انشاءالله کوشش کو چې الله پاک دې د عمل توفیق نصیب کړي. عزتمندو نو دغه د یو څو خبرو به خامخا خیال ساتو، یو په چا غوسې نه کړو، کور کې په زنانو باندې غوسې نه کړو. خیر دی کله مالګه کمه ډېره خبره نه ده، خیر هغې نه هم غلطي کېږي او موږ نه زمونږ هم روژې وي، نو صرف زمونږ نه د زنانو هم وي او د عبادت پکې خاص خیال وساتو. بیا پکې د تراوو خامخا خیال وساتو. اکثر نوجوانان هغې تراوې نه کوي، تراوو باندې 20 رکعت لري، الله پاک په 50,000 نیکۍ ورکوي، په یو رکعت 2,500 نیکۍ. که هغه ته د ورځې نفل لمونځ کوې په د شپې کې تا ته په یو رکعت 2,500 نیکۍ میلاویږي، نو صرف په تراوو ته 50,000 نیکۍ الله پاک درکوي. ګورئ او چې څوک تراوې کوي نو الله پاک اخري حدیث ذکر کوم ورونو، وی الله پاک ولا په جنت کې یو محل جوړ کړي، څوک چې تراوی اهتمام سره کوي، یو محل ولا الله پاک د سرو او د یاقوت نه جوړ کړي. د هغه محل شپېته دروازې وي، د حدیث دی، ها د ځانه نه ملګیا د حدیث دی، د هغه محل شپېته دروازې وي او د هرې دروازې سره خوا کې ځان نه د سرو سرو یو محل وي، دا به الله پاک درکړي. او الله پاک وایي د ګناه نه داسې پاک کړي، د ګناه نه چې څنګه په کم ورځ باندې د مور نه پیدا د ګناه نه پاکي،
په کوم وخت د مور نه پیدا شوی د ګناه نه پاکي دغه شان باندې الله پاک د ګناه نه پاک کوي چې کوم انسان تراویح په اهتمام او پابندۍ سره کوي